د پښتون ډیجیټل ګرانو کتونکو په دغه پودکاسټ کې به خبره ترې کوو د 400 د 50,000 نه د زیاتو چینچانو د ډرایورانو د هغوی د خاندان د هغوی د بچو هفتې نه زیاته وشوه چې چینچې ولاړې دي او چې کوم ځي نو د هغوی آی روز جګړې وي او جګړه به څه وي په 10 روپۍ کرایه باندې چې دوی د سټاپ د 20 نه 10 کړی دی او بیا داسې خلکه چې هغوی ویره دا میکونو والا هم چپ دي او میډیا والا هم چپ ته په دې باندې خبرې نه کوي نو ټیکه خو زه میډیا والا اغوستې ده خو ته خو هم څه ووایه که نه نو دغه شانتې زه په یو رشکه کې روان وم او یو دغه په 10 روپۍ باندې د مری ونیو ډرایور او بیا زه وپېژندم نو دوی هم پې چپ دي که نه نو ما ورته چې تا د 400 نه د پټکي چوکه پوروړیو تا نه 10 روپۍ سټاپ واغسته نو اوس هم تا سره ګزاره کړې ده نو داسې خلک هم بیا شته په دې معاشره کې خو دې وخت کې په پښتونخوا کې د اتو نه پس لاکډاون تاجران چې کوم دی په ټپه سینجې پمپونه بند کله کولو کې نو چې کولو یې کې هسې هغه بین دپاره نو دا چینچانو والا منډه کې د پمپونو مخې ته ودرېږي ټوله ورځې ضایع شي واپس چې کوم دی نو بیا په دیکو باندې دغه اډې ته دغه رشکې راولي نو دونه بد خال دی خودکشۍ ته دا خلک جوړې شوي دي رشکو سوځولو ته جوړ شوي دي ژوند یې په لړزان شوي دی او په دې موقع باندې به خبرې ترې کوو چونکې دا ما سره دا صدر صاحب چې کوم دی وصال خان دا تحریک انصاف درینه کارکون دی او د انصاف یونین دا د انصاف یونین چې شنو پیژه چې دا د پی ټی آی والا دی او د دوی په رشکو باندې دی حکومت لا چې دوی کوم پرچار کوي نو په کار ده چې د دوی د ستړو ته خو ګوري که نه دوی ته خو دا سینجي پمپونه کولو کې ښه د دوی دپاره وي رشکو او موټرسایکلو دپاره منګه تیل چې کم دی نو ارزانه کم دي نو صرف اعلانات دي په کارو چې پرون په مردان کې وزیراعلی صاحب په دې باندې دا خلکه پې کړو چې دا لاکډاون زه په دې کوم او دا پمپونه ما په دې بند کړي دي خیر تاسو را سره ګزاره وکړئ نو دوی نه پوهیږي ستاسو شاهرچیه چې کوم دی نو هغه اسمان سره خبرې ترې کوي نو دوی سره به خبرې ترې کوو نن اپتو شوه چې دوی په لړزان دي څوک له دمکې ورکوي انتظامیه وایي خو ورې دا دې وکړل نو داسې به وکړم او زه به داسې وکړم دا کومه خبره ده نو بالکل موږ ورسره کلک ولاړ یو د دوی خښ دی او دوی ته چې کوم دی نو حکومت له پکار دي چې پاملرنه وکړي دوی سره به خبرې ترې کوو نو زموږ سره اوسئ